محترم مسلمانانو، نن می درلا د محبت د فارا د تور مرچو یو آسان عمل راوړی دی. ډیر مبارک او ډیر مفید او مجرب عمل دی. هغه محبت مینا محبت چې جایز د بشریت کې، یعنی خزه د خاوند د فارا کولای شي، خاوند د خزه د فارا کولای شي. یعنی فدې دوه جوړو کې یو بل سره سو قران دی، د یو بل سره نه لګی دا، د یو بل سره مینا محبت نشته نو دا عمل کولای شي. دغه شانتي ملګری د یو بل سره وران دي، هغه هم کولای شي د یو بل لپاره. مور او پلار د بچو د لپاره هم کولای شي او بچي د مور او پلار د لپاره هم کولای شي. یو هلک دی یو جنۍ دغه خو خدا وای چې په جایزه طریقه باندې ماته ملاو شي، د هغه د لپاره هم یو مجرب عمل دی. یعنی و ورځې به د عمل کې په وو د مرچو باندې به د عمل کې نو وظیفه ډیره مختصر ده لیکن پیدانا ډیره زیاته ده. بسم الله بشروع کی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا یو فرشو په دې طریقه باندې د بسم الله اخره من بعد الحمد الف لام سره یو ځای کې مل حمد، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. یو پر دی ویل په یو د نمبر چ باندې بدم کې بیا په دویمه ورځ باندې په دغه طریقه باندې وي په دویمه د نمبر چ باندې بدم کې نی وو ورځ بشي او و د نمبر چ بشي. دا بازان سره سنبال کړي خو بیا دا د چې کړه عمل کې د چا د پاره کې که خزه د خاوند د پاره کې ای خاوند د خزه د پاره کې، ملګری د یو بل د پاره کې، مور او پلار د بچو د پاره کې، بچی د مور او پلار د پاره کې. نو چې کله د عمل کوي او د چا د پاره هم کوي نو د هغه تصویر او جلک به پر خپل ذهن کې او سوچ کې کینوي او خپل ذهن کې به کینوي او سوچ به دغه تکوي چې دا عمل زکوم دا وظیفه کوم د پلان کې د پاره کوم یا لازمنګ په میس کې مینا محبت پیدا کیم. ان شاء الله العزیز ډیر مبارک ډیر قیمتي عمل دی. دا عمل و ورځو کوي او ودانې بشي بیا به د دانې راوالي او روانو بوته بیا ورواچوي. ان شاء الله تعالی دومره مبارک عمل، دومره مبارک وظیفه، دومره مبارک مجرب عمل دی. ان شاء الله وکړه د ژوندۍ په خوندونه به پیښ شي. الله رب العالمین مو خوشاله او آباد ساته.